یو سیس ته په نغدو په کم قیمت خرڅې خو همدغه سیس که په قرضو یا په قسطونو خرڅې نو بیا د دې قیمت سیوا لګي. نو آیا داسې بیعه په شریعت کې درسته ده او که نه په دې کې څه سود یا حراموالی راځي؟ په ننني کلیپ کې را سره دا ضروري او اهمه مسله جی وپېژنئ. ګوره جی په دې مسله ځان پوه کړئ چې یو سیس په نغدو قیمت کم لګېته او دغه سیس چې کله ته په قرضو یا په قسطونو ورکې نو بیا د دې قیمت سیوا لګې نو داسې قسم بیعه کول په شریعت کې درست او جایز دي خو په یو څو شرطونو باندې. که دغه شرطونه پکې نو دا بیعه صحیح ده، حراموالی سود نارواوالی پکې نه راځي. او که دغه شرطونو کې پکې یو شرط هم نو ګورئ بیا دا بیعه درسته نه ده. په دې کې بعضې شرطونه داسې دي که هغه پکې نه نو دا بیعه فاسده او ناروا ګرځي او بعضې شرطونه داسې دي که هغه پکې نه نو ګورئ هلته د سود معامله بیا راځي. نو دا ډیره خطرناکه خبره ده. نو راځئ چې موږ او تاسو دغه شرطونه وپېژنو چې زمونږ دا بیعه هم پې درسته شي او زمونږ دا معاملات څه دي په هغې کې هم د شریعت مطابق درستوالی راشي او موږ د حرامو د ناروا د سود او د ګناه نه څه شو بچ شو. ګوره جي په دې معامله کې اولنی شرط دا دی چې ته کوم څیز خرڅې په قسط یا په قرض نو د هغې مجموعي قیمت څه دی د هغې تعین به کې. دا به نه کې چې هلکه دا څیز واله او زه مړه چې 100 روپۍ دې راکړې، هلکه دا څیز مې دنه واخېست او زه مړه چې 100 روپۍ مې درکړې نو دا بیعه په شریعت کې درسته نه ده. دا یو شرط شو. دا تعین به مجموعي کې چې په 30,000 در کوم یا په 25,000 در کوم دا تعین به کې. دویم نمبر شرط پکې دا دی چې د مودې تعین به کې. هلکه په قرض در کوم 2 میاشتې پس په پیسې راکې یا 1 میاشت پس پې راکې، په قسط در کوم میاشت په میاشت په قسط راکې ټیک شوله یا 2 میاشتې پس به قسط راکې یا کال پس به راکې نو د مودې تعین به هم کې. داسې به نه چې هلکه دا څیز راکړه او زه مړه چې پیسې مې کله درکړې، دا څیز واله او زه مړه چې پیسې دې کله راکړې نو داسې قسم بیعې په شریعت کې دا چې کوم دی درستې نه دي. دویم شرط شو. دریم شرط دا دی چې معامله به متعینه یي، په قرضو یې در کوم یا په قرضو نه په قسطونو یې در کوم یا په نغدو یې در کوم دا کومه معامله چې ده نو دا به متعینه یي. د دې تعین به کې که دا تعین نه وي شوی زه مړه په قسط شو که په قرض شو زه مړه ګورو به ټیک شوله که نه نو دا قسم بیعه به هم بیا څه نه وي دا به درسته نه وي. څلورم نمبر شرط پکې دا دی چې د قسط رقم به متعیني. که په قسطونو یې ورکې که نه نو رقم به متعیني چې مثلا په قسطونو یې زه تاله په 10,000 در کومه نو ته به ماله 2,000 روپۍ دا به میاشت پس څه ماله به څه کې 2,000 روپۍ به راکې نو د قسط دا رقم به څه د دې تعین به هم کې مبهمه به خبره نه پرېنې دا خبرې به ټولې څه کې دا به واضحه کې. دا څلورم شرط شو. پنځم شرط پکې دا دی که د قسط هغه سره څومره ټیم ایښی چې میاشت پس به 2,000 روپۍ راکې او دا قسط هغه نه لیټ شو نو دلته به جرمانه نه لګي. ګورئ که جرمانه ولګي دا به سود او حرام وي. دلته به جرمانه نه لګي او دا جرمانې بینکونه هم لګي بینکونه او بعضې کمپنۍ هم څه کوي دا جرمانې لګي چې ستانه قسط لیټ شي نو په تا باندې جرمانې لګي نو دا جرمانه به حرامه سود او دا به څه دا به ناروی جرمانه به نه لګول شي. پنځم شپږم نمبر شرط دا دی چې تا د هغه له 2 میاشتې ټیم ورکړو چې پیسې 2 میاشتې پس راکړه یا میاشت په میاشت دومره راکوه او هغه دا پیسې په 10 ورځو کې څه کړلې پیدا کړلې او تا یې راوړې نو هغه به دا خبره نه کوي چې تا خو ما سره په 10,000 په قرضو یا په قسطونو خبره کړې وه دا پیسې او د 2 میاشتو دې کړې وه دا پیسې ما په 10 ورځو کې تا له راوړلې نو شابه دې کې به ما ته اوس څه پرېږدي نو دا خبره به پکې نه وي. نو که دا خبرې د بیعې په ټیم کې وشولې چې هلکه ګوره که تا نه قسط لیټ شو نو ماله به جرمانه راکړې نو دا بیعه د سره بیا صحیح نه ده. که دا خبرې د بیعې په ټیم کې وشولې چې تا خو ما سره دا څیز په 10,000 دې راکو خو د 2 میاشتو خبره شوې ده او که دا ما په 10 ورځو کې پیدا کړې نو ګورې ته به پکې بیا ما ته څه پرېږدي نو دا خبرې که چا د بیعې په ټیم کې وکړلې نو دا د سره بیا دا بیعه څه نه ده دا بیا درسته نه ده. لهذا که دا داسې قسمه شرطونو خیال پکې وساتل شي نو بیا به دا بیعه بالکل درست وي. په قرضو سره یا په قسطونو سره ستا د څیز ریټ سیوا کیدی شي دغه زیاتي پیسې اخیستل به ستا دپاره شرعا روا او جایز وي. او که دا قسمه شرطونه پکې نه یا په دې کې بعضې شرطونه نه نو دا به بیا ناروا او ناجایز او حرام ګرځي. دا یو ضروري او اهمه مسله وه لازمي په خپله زده کړئ او د ملګرو سره ضروري شیر کړئ چې په معاملاتو کې د شریعت مطابق چلیدل راشي نو موږ او تاسو ته هم پې الله اجر راکوي او په معاشره کې به اسلام راشي چې فایده به موږ او تاسو ټولو ته وي. وصلی الله علی النبي